بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاجي دس خبره وكنا چې موږ وی حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق، چې حقایق د اشیاء ثابت دي او علم به سره متحقق دي. اوس علم به سره متحقق دی دا زمونږ مذهب او سوف اصلائیه هغه دای درې ډېری وی هغه ذکر شوی. پرون سبق کې مونږه په دې خبره باندې چې مونږ څنګه چې حقایق د اشیاء ثابت دي دغه شان د علم په هغه سره متحقق دی. دا خبره په دې باندې زمونږه دوه دلیل مونږ پیش کړل، یو دلیل تحقیقي یو دلیل الزامي. نو دلیل تحقیقي الزامي د داغه د بیانول نمک مونږه داغه دا ویل چې دا ستوي. نو دلیل تحقیقي وي هغه دلیل ته ویلېږي چې هغه د نفس الامر مطابق وي. دا ویسا پنځه وروړه سره ريجستره وروړه ځه او سبق په منځ کې مراد او دلیل الزامي دي ته ویلېږي چې هغه مخاطب بنسبت باندې برابر وي، چې مخاطب یې مني داغه د مزاج د اعتقاد مطابق برابر خبره کنه نفس الامر مطابق یو کنه. بیا موږ دا خبره وکړه چې په دې خبره باندې موږ سره دلیل تحقیقي ده چې موږ حقایق د اشیاء ثابت دي او علم په دې سره متحقق دي. ځکه ډیر سوزونه دي سړي چې موږ د سترګو په ذریعہ سره نو او ډیر دي چې موږ د بیان په ذریعہ سره موږ دغه مشاهده کوو. صحیح ده. او دلیل د الزامي دا چې دنه موږ تاسو کو چې لکه حقایق د اشیاء د نفي متحقق ده پکې کنه نه کده چې نفي متحقق نه ده نو زمونږ مدعا ثابت شوه. هغه دی وای چې را نفي د اشیاء متحقق ده نو موږ چې نفي دی اومنه لګنه نو تاسو چې دا خبره ټوله برابر کړه. ځکه چې نفي دا یو حقیقت ده. د حکم دوه قسمونه دي، د حکم دوه یو ایجاب ده او یو نفي ده. او حکم جننده علم ده او حکم تصدیق ده او تصدیق علم ته وي او علم دا یو کیفیت نفسانی ده او کیفیت دا عارض قسم ده او عارض قائم بالغیر وي. نه قائم بالغیر نو خامخا یو څه به موجود وي چې ده پورې قائم شوی ده. نو دا ځان یو څه به موجود دي چې پای کې بنفي راغلي نو حقایق د اشیاء دا ثابت دي. وس دا خبره کوي چې لکه دا دلیل جوړه کنه دا صرف او صرف په عنادیه باندې چلیږي، په نور باندې چلیږي. عنادیه باندې چلیږي چې هغه سره د حقایق د اشیاء او د ثبوت او د غیر ثبوت د دوانو نه منکر دي. لا ادري خو لکه چې خو لکه نه هی دی او نشي خو لکه دې سن خبر او عندي ځکه چې خو د یو سیز دغه مني حقیقت مني او د خپل اعتقاد مطابق مني. نو د عندي او د ادريه خلاف دا ثبوت دلیل نه دی بلکې صرف د عنادیه دی. پوه شئ. وس دا لا ادريه نه دی، لا ادريه هغه دا وی کنه چې لګنه یو څه د ثبوت علم لري او نه د یو څه د ثبوت انکار نه د عدم ثبوت دا قائل لري. نو وی چې لکه د ځان لپاره دلیل پیش کړي چې لکه کم سيزونه چې کنه د آی سره موږ د علم حاصلېږي. علم چې موږ د حاصلېږي د دوه قسمه دي، یو ضروري سيزونه دي او یو نظری دي. ضروري دي ته ویلېږي چې بغیر د نظر او فکر نه حاصل وي او نظری دي ته ویلېږي چې هغه په نظر او فکر سره حاصل وي. هغه پوه شو به معنی بیا دي ضروري چې بغیر د نظر او فکر نه حاصل وي. نظری دي ته وایي چې په نظر او فکر سره حاصل وي او ضروري بغیر د نظر او فکر نه حاصل وي. نو د دې اوه قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ یو دي بدیهیات، دویم حسیات، دریم وجدانیات، څلورم فطریات، پنځم تجربیات، شپږم حدثیات او اوم متواترات. بدیهیات، حسیات، وجدانیات، فطریات او تجربیات، حدثیات، متواترات. پدې کې دا دونه دي بدیهیات او حسیات دا به ډېر زیات اهم دي. حسیات او بدیهیات دا به اهم دي. نو دی وای کنه ما ته وګورئ دا لا ادریه وای چې لکه ډېر کړه ته دي کنه چې د حسی د حس په ذریعہ سره موږ ته علم نه حاصلېږي. لکه ګوره یو سړی راغی یو سترګه دغه دا پټه ده او یو سترګې ګوري او دا د هر شی یو شی دی او دا د دوه وخت کاری. نو ګوره حس ته د ایس په ذریعہ سره علم نه حاصلېږي. دغه شان دی یو مریض دی هغه زیړی مرض دی ده نو دته چې زیړی نو د باندې خوږ شی دی نه دا تاریخ لګي نو دوی کله هیڅ په ذریعہ سره علم حاصلې دی نو بدی دې سره د خوږ شی تاریخ نه کار دی.
یا لکه ته 50 کې روانې په ریل کې روانې یا په موټر کې روانې او موټر تیز روان دی نو په لاره باندې داونی کنه نو خلک وګړه داونی د ما سره روانې دي نو ونه خو د سندې ونه په خپل ځای راولاړ دي خو دا تخکاري چې داسې نو دا ګوره د هیڅ په ذریعه ته پته ولګیدا او بدیهي سيزونه چې دي نو بدیهي سيزونه سره یقیني علم نه حاصلېږي کله بدیهي سيزونه سره علم حاصلېدل دا شان دي په دغه کې په نظري سيزونو کې علم حاصلېدل جو څوک جا بچانه وي چیرې الله لپاره جسم ثابت ہے څوک چې الله لپاره جسم ثابت ہے څوک نه ثابت څوک عالم متغیر دی او څوک عالم حادث دی څوک عالم قدیم دی نه په دې کې ډېر زیات اختلافات لري د دې په ذریعہ سره علم نه حاصلېږي نه د حسيات په ذریعہ سره حاصلېږي نه د بدیهيات په ذریعہ سره حاصلېږي د دې وجه موږ وایو چې لا ادري موږ د پته نشته ده پوه شو دې معنی نو موږ له جواب ورکړل چې پیر صاحب خبره ده سینه نه په حسيات سره علم حاصلېږي او ال دغه چې په کم حصہ سره علم حاصل نشي نو په علم کې څه فرق نشته ده بلکې په دې حصہ کې فرق ده الله کتاب ما ته وی چې لکه احوال چې یو سترګه خراب ده نو چې سترګه خراب نه نو ځکه ورته راځي دوت وقاري چې سترګه روغ راځي دوت وقاري دا شانته لکه صفراوي مرض ته وي خوک شي په تاریخ لګي نو وای دا خو دې مرض د وجې ورته خوک شي تاریخ لګي کمره ځنی نو خوک ورته تاریخ لګي یا لکه گاډي کې روانه ته چې هوا سفر کوي دا خو دا ته چې دا هر څه د سکاري چې دا روان دي نو دا خو ستاره تیزوالي د وجې ته په قلاره قلاره ده یا په ځای ودرګه دا ونه دی روان شي روانيږي وایي به باندې دغه شان په نظر او فکر کې چې دغه راغلی دی په نظر او فکر کې چې غلطي راغلی ده مدا دی وجه نه چې سړی ته لګا دا پته نه چې لکه صحیح مقدمات کده یوځيږي لدا بخامخه نتیجه راوځي خدا فرق په دې سړی کې دی چې صحیح مقدمات نه یوځيږي هغه پوه شو به باندې نوې دا بده اوکسیز د غلطي دوه وجه نه ته ټول شي نه انکار نشي کولای خو هغه خبر ده چې دوسر لګا سره مناظره نه پکار لادري سره تدې پوه چې ورته ورته شي جهنم ورته وګورل چې نه ته پوسو کو چې پیر صاحب څنګه چللای ګرمي د لکېږي کنه کې سوځي را سوځي کنه سوځي دا وایي زه خو سوځم نو وایي چې سوځو زمونږ مدعا ثابت شو دغه دا ګرمېدل او سوځیدل دا یو حقیقت دی او حقیقت یو منو کنه خو دا چې یاره نه سوځم موږ نه سوځي زه خدای بارے موږ غواړم حقیقت دا شی نه مني سوځیدل مېدل نشته یو کې نه بګی ځان سوځي نو دغه سکروټه به جوړ شي نو بیا دی اورو مني نو ته به پوه شوې ای ولا يخفى او خفینه دا خبره دا مخکې چې موږ کوم دلیل وې دلیل تحقیقي او دلیل تلزیمی الزامی وې دا خبره پټه نه ده نو انما يتم على العناديه چې دا تامګي پورګي په عناديه باندې په عنديه او لا ادري لپاره نه کیږي لا ادري لپاره دا چې هغه پیس کړي هغه د سره ثبوت اشیاء ومني نه ثبوت اشیاء عدم اشیاء او چې موږ ته پته نشته چې شته کنيشته ده او دا عنديه په نسبت باندې ځکه چې عنديه خو د سيزونو حقیقت مني خو هغه د دین مطابق نه مني چې دا موږ د نفس او د اعتقاد مطابق نه دي دا موږ د اعتقاد مطابق نه مني د اعتقاد مطابق مني پرې خبره باندې پوه شوي نو انما يتم دا پرګي علل عناديه په عناديه باندې نو قالو دا سوفسطائیو کې یو ډله وای کوم ډله لا ادريه چې الضروريات یعنی دینه مخکې دا خبره ځان په دې شی کې کړی دا چې لکه د علم د قسمونه دی یو ضروری دی یو نظری دی نظری چې په نظر او فکر سره حاصل وي ضروری چې بغیر نظر او فکر نه حاصل وي بیا دا چې د ضروريات او چې دا او قسمونه دي بدیهيات حسيات وجدانيات فطريات تجربيات حدثيات متواترات نور دغه پکشته چې لکه دا وجدانيات پس سره حاصلېږي او مشاهدات پس سره حاصلېږي خو باس پکې نه کو زمونږ د خبره به سیب دغه دا چې را وجداني دا بدیهيات او حسيات نه الضروريات د ضروري سيزونه یو حسيات دي حسيات صرف دونو پیژنې چې د حواس په ذریعہ سره داغه مونږ ته پته لګي د حواس په ذریعہ سره مونږ ته داغه علم مسلېږي نه په دې حسياتو کې والحس قد يغلط كثيرا او دا حس نه دا وي غلطي ډېر زیاتو دا حس کله کله غلطي ډېر زیات کل احول لکه بینګا دا ته ویلېږي لکه یو سترګې یو نه چغر ورته موږ کې څور دوی کاډینګ ورته وي چې کاډینګ ورته څور دوی يرى الواحد اثنين نو دته یو شی څوکاري ور دخکاری یو څه ورته سکاري دور دخکاری نو اوس ګوره دل کې دیو د حسب ذریعہ سره علم نه اصليږي کله حسب ذریعہ سره علم اصلي لري نو د سړي د بدستر کو بدري سره یو شی وکړي دو ونه اصليږي والصفراوي قد يجد الحلو مرا او صفراوي چې هغه ته د زیړی مرز ورته دا وینه چې لکه دا انسان چې دا د دم د صفرا بلغم او سودا نه جوړ دی نو دا انسان د دې سلوړ سونه جوړ دی وکله بدای کې صفرا موږ ورته دا
زیړی وایو تور زیړه دغه زیړ قد یجد الحلو مرا د مومي د خوږ سیز لرسو تریخ نو چې خوږ سیز تریخ مګي نو ګور دلته هیڅ غلط شو کنه نو دی وای د هیڅ په ذریعه سره علم نه حاصلېږي لا ادري وای نو چې علم نه حاصلېږي نو موږ ځکه وای چې علم ته پته نشته لکه که هیڅ په ذریعه سره پته لګېدل نو دغه صفراوي تبا دا خوږ سیز ورته تریخو ومنها بدیهیات او د دې ضرورت یو بدیهی دي بدیهی سوزونه وقد تقعوا فيها اختلافات او په دې کوم ډېر اختلافات راغلي یعنی بعض وایي چې دا نظری دی او بعض وایي چې دا الله تعالی په هر مکان کې موجود دی او بعض سوې بعض سوې وتعرض بها شبه او شاملېږي پیقي په دې کې شبهه د شبهه جمع ده يفتقر في حلها چې محتاجګي په دې په حل کې الى انظار دقيقه هغه باریک نظرونه ده او نظریات فرع ضروريات او نظریات چې دا فرع د ضروريات ده نو چې ضروريات دي سړي نو هغه نظریات خو دین او هغه باقي د سره باقي خو د سره یقین نه لپاره فسادها نو فساد د ضروريات او د فساد د نظریات دي ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء د دې وجنه اختلاف د عقلاء په دې کې ډیر زیات شوی دی هغه پوه شو به دې معنی نو دی ویل ادریه سوی چې د حواس په ذریعه سره د بدیهیات په ذریعه سره علم نه حاصلېږي ځکه موږ وایو چې لکه دا لا ادري موږ ته پته نشته دی پوه شوي نو قلنا موږ ته جواب کول چې غلط الحس فی البعض چې په بعضو سیزونو کې د حس دا غلطېدل لاسباب جزئيه دا اسباب جزئيه د وجه نه دي لا ينافي الجزم بالبعض منافي نه دي جزم د بعضو بانتفاء اسباب الغلط په انتفاء د اسباب غلط مطلب دا کنه چې تا یو څه غلط مو درې د ټولو په فساد باندې د ټول نته دا په غلطۍ باندې ته نفي نشي کول دا غلطۍ نفي نشي کولای لکه دا خو د عارض د وجه نه حس چې نه دای په طریقې سره حس کار کوي علم موږ ته حاصلېږي او په کم حس په طریقې سره چې موږ ته حاصل علم نشو نو په دې حس کې فرق وي لکه ته بنګا سره چې دا چغر دا چې یو څه ته دوه کاری نو موږ دا په دې د په دې حس کې فرق دی نور د حس په طریقې سره علم حاصلېږي او کوس په دې کې دا عارض نه وي درستر کې جوړي وي باندې ته په یو دوه کاری دو او دا شان صفراوي ته چې دا خوک شی تریخ کاری نو دا خو د مرض د وجه نه دی چې دا مرض نه ده په بیا خوک تریخ کاری دو نه مخاري دوه دغه شان دي د ضروري سيزونه دي نظریات دي نو بدی کې د په نظر فکر کې غلطي کوي نو کله په نظر فکر کې غلط نه کول انت طبقه مخصصه له معتز چو دا وې وقلنا موږ غلط الحس غلط د حس کې د حس غلطي دل په بعض په بعضو کې اسباب جزئيه د اسباب جزئيه لپاره لا ينافي الجزم بالبعض دا منافي الجزم په بعض سره به انتفاع اسباب الغلط چې دا اسباب د غلط ټول چې دا منفي کې والاختلافات في البديهيه او بديهي سيزونه کې کوم اختلاف راغله ده لعدم الالف د نشوالي د انس د وجنه یعنی د لو سره ډیر اشنایی وسره نه د ناشناوالي د وجنه او لخفاء في التصور یا د خفاء د تصور د وجنه لا ينافي البداهه چې دا منافي د بداهت نه وكثرة الاختلاف لفساد الانظار لا تنافي حقيقه بعض النظريات وې او ته چې کنه چې په نظر فکر کې غلطي راځي نو په نظر فکر کې دا غلطي چې راځي او په دې کې دا ډېر اختلافات راځي دا منافي نه چیرې تر بعض نظریات او حقیقت منفي کې وكثرة الاختلاف وكثرة الاختلاف لفساد الانظار دا نظرون د فساد لپاره لا تنافي دا منافي نه حقيقه بعض النظريات دا منافي کېدو د حقیقت د بعض نظریاتو والحق وحق خبر دادا انه لا طريق الى المناظره معهم چې دې دغه سره لا ادریو سره د سرنا اړو دغه شته د مناظره طریقه لار نشته د سوف استایو سره خصوصا مع لا ادرائيه وخاصه لا ادريه سره ولي لانهم لا يعترفون بمعلوم زګدو اعتراف اقرار نه کوي د داسې معلوم سي ليثبت به مجهول چې ثابت شي به سره مجهول سي بل الطريق بلکې طریقه تعذيبهم بالنار دو ته عذاب ورکول دي پس سره ليعترفوا جدو پیجني چې دو پیجني چې هغه اور باندې اوسوي جدو پیجنو چې اوس حقیقت د ششته زګ چې سو زمان او کدی جو او يحترق جدو بس شي وبس ودي لو خبره به ختم شي ولې ولګه چې ما تاسو صاحب له سوف استغیه ویلو دا سوف استغیه چې دا څه شری نو خدای د مسلمانانو په کار تا په لاول کې تعالی دا ویل موږ به نور نه کړول چې موږ چې سوف استغیه څه شری له سوف استغیه اسم للحکمه المموهه والعلم المزخرف و سوف استغیه دا نوم دی دا وهمي حکمت
دوام شک والا حکمت ول علم المزخرف او هغه علم چې په دروغ باندې خیسته کړل شوی هغه علم چې په دروغ باندې خیسته کړل شوی اوس وایي دا صوفه څه ته وایي استاد څه ته وایي نو صوفه معناه العلم والحکمه د صوفه د دې معنی ده علم او حکمت او اصلا معنی ده المزخرف مزخرف یعنی چې په دروغ باندې خیسته کړل شوی ولا غلط او غلط ومنه اشتقت السفسطه الذين سفسطت عندها مشتق شوی ده کما اشتقت فلسفه من فیلسوفه لکه څنګه چې فلسفه مشتق شوی ده فیلسوفانه نو دغه شانته سفسطه مشتق شوی ده سوفسطانه فیلسوفه څه ته ویل کېږي محب الحکمه فیلا حکمت ته وایي او صوفا چې دا حکمت ته وایي او فیلا چې دا محب ته وایي اے محب الحکمه محبت کوم کې د حکمت هغه پوه شوي نو ګور نن سبق کې موږ خو یو دا خبر وکړه چې پرون چې موږ کم دلیل تحقیقي او دلیل الزامي ویلو نو دا د سوفسطائیو خلاف خصوصا د عنادیه عبارت کې ده د عندیه او د لا ادریه نه ده د عندیه څخه نه چې هغه د سيزونو حقیقت مني خو د خپل اعتقاد مطابق مني او لا ادریه خو جو پیس کړی دي هغه هیڅ نه مني بیا وی چې لا ادریه وی چې لکه منګه زکه وایو کنه دا سوفسطائیه منګه زکه وایو چې د سیس حقیقت او دانشته چې ګوره علم موږ ته د دوه سيزونو په ذریعہ سره سړيږي یو نظری او یو ضروري نظری چې نظر فکر دی او ضروري چې هغه بیا په ضروري سيزونو کې او سيزونه دي د دوه په ډېر اهم دي یو بدیهیات او حسیات نو بدی سره زکه علم نه سړيږي چې ډېر کړه د دې چې دا هیڅ غلطي کوي او ډېر کړه د دې چې دا بدی غلط مې دا غلطي چې پکې راغلی دا نو دا د باز سیس د وجه نه ده د عارض وجه نه پکې غلطي ده هغه غلطي چې لري شي نو بیا هغه سره علم حاصلېږي هغه سره علم متحققيږي به دې پوه شئ او بیا وی چې لکه دا د دوی سره د مناظره د سوفسطائي سره د مناظره سره حق نشته خصوصا د لا ادري سره او سوفسطائي ولي وي دا خبره پیژندله ها واړو شابه زدر واړو